یو ګلکار کړی وه ترکان چې ورته وایي قرآن فرمایي وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى په یو ځای کې د الله د دین اواز انبیا اوچت کو خلکو هغه انبیا راټینګ کړل وی تړل لکه څنګه چې نن د حق پرستو اوازونه بندولی شي یو ګلکار ته پته ولګېده په کوازه باندې ولاړ دی چې هغه د حق دایان خو ګیر کړل هغه کرنډه وغورځوله او قرآن د هغه حالت ذکر کړی دی وجاء رجل یو ځوان راغی کیدی شي بوډاو خو کار د ځوانانو الله فرمایي رجل یو ځوان راغی او ابن منظور په لسان العرب کې وایي رجل چې د رجل نه واخلي نو رجل خپې ته وایي او خپې ته خپزه کوي چې ټول بدن پې ولاړ وي نو رجل ته رجل ځکه وایي چې دی په خپلو خپو ولاړي او بیان د قرآن او د حدیث کوي الله دې مونږ ټول رجال کي بهرحال هغه راغی او قرآن وایي یسعى خولې خولې دی یسعى په منډه منډه دی یسعى په یو فکر کې دی یسعى سا سا دی یو اواز یې وکړو هغه اواز وګورئ چې نن یې څوک کوي هغه وایي امي سړی دی خلک وایي په عوامو خو خامخا د یو امام تقلید واجب دی زواما د حبیب نجار قصه وګوره د صاحب یاسین اواز ووره هغه امي سړی دی بیا هم وایي چې په تمامو مسایلو کې به انبیا پسې ځي مجتهدینو پسې به نه ځي هغه امي سړی وایي یا قوم اتبعوا المرسلین د انبیاو په لار باندې روان شي د چا په لار روان شي منځ کې بله واسطه ذکر کړه اجتهاد او تقلید ذکر کړل امي سړی دی څوک دی امي سړی دی رجل او سوی یا قوم اتبعوا المرسلین د انبیاء په لار باندې روان شي ګلونو دا आवाज نن څوک کوي د چا आवाज یو پاټې پورې محدود دی د چا आवाज یو تنظیم سره تړلی دی د چا आवाज د یو پیر سره تړلی دی د چا आवाज د یو استاد سره تړلی دی د چا आवाज د یو امام سره تړلی دی اهل الحدیث هغه خلق دي چې زمون आवाज تړلی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا قوم اتبعوا المرسلین د انبیاء په لار باندې روان شئ اتبعوا من لا يسألكم اجرا هغه چا پسې روان شئ چې هغه اړه نه غواړي هغه تنخوا نه غواړي هغه خپل لالچ نه دی راوښکې کړی وهم مهتدون هغه قرآن ته بلل کوي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیثو ته بلل کوي دیو پسې روان شئ قوم راټینګ کو وای خلکو قرآن په گواه دی راټینګ کو او د پاسه په وګرځیدل ځنې خلک وایي نیم نیمې په ځمکه کې خښ کو په کاڼو یې وویشتو څوک وایي د لاس خپونه یې وتړو اسپې پې د پاسه وګرځولی دغه ټایم یې یو افسوس کړی دی او قرآن د حبیب نجار د افسوس هغه الفاظ ذکر کوي هغه وایي یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین هاي افسوس هاي افسوس ما خدا خلق رب ترو بلل ما خدا انبیاء اطاعت ترو بلل چې اسمان ورته الله کلاو کو فرشتي یولی دي چې د حبیب نجار راتلو ته هر کله وای مرحبا وای نو پر خپل عزت خوشاله شو او وی یا لیت قومي يعلمون افسوس چې زما قوم پوی دي بما غفر لي ربي زه رب معاف کړم زما ټولې خطایانې رب معاف کړې په دې وجه یې معاف کړې چې د انبیاو اواز مې ورله مخې ته کو وجعلني من المکرمین مال الله کرامت راکو د خلکو په خپو کې لاندې پروت دی غوښې غوښې شوی دی تار تار شوی دی بیا هم وایي دا زما کرامت دی پته لګي دنیا کې بې عزتي د آخرت عزت دی د دنیا بې عزتي د آخرتو د دنیا بې عزتي د آخرتو او بیا قرآن داغه فیصله کوي قیل ادخل الجنه دته ویل شو جنت ته ځه الله ورته ووی که فرشتو ورته ووی
کملګر ورته وې نه قیلا د هر طرف نه چغې شوې پته پکې نه لګېده صرف دا یو چغه وه اے حبیب نجاره زه جنت ته د جنت فرشتې د ستا په انتظار دي داود حق تایید یو حبیب نجار جنت ته ورسو په دې فروفتن دور کې چې حق بدنام کړی دی خلکو حق خلکو په فتوو باندې مجروحه کړی دی په دې وخت کې چې زمونږ د عوام د حق سره ولاړ دي رشتہ دارو سره په جنگ مور پلار سره په جنگ کلیوالو سره په جنگ خپلو ملګرو سره په جنگ انشاءالله زمونږ د سلفي عوام الله به دې سره هغه معامله کوي انشاءالله کومې چې حبیب نجار سره کړی دی